بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو انسان نفلی روزه ونیسي او بیا د عذر په وجه باندې دا نفلی روزه ماته کی، نو دغه نفلی روزه قضایی په د باندې لازم ده او کنه نشته په. فتاوی هندیه کې دی اذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة. که یو انسان نفلی روزه شروع کی ونیسی او بیا د عذر په وجه باندې یا بغیر د عذر نه د روزه نفلی ماته کی، نو د دک نفلی روزه قضایی په د باندې لازم ده. لازم النفل بالشروع، چې یو ځل د نفل عبادت شروع کړو نو شروع کولو سره دا اوس د انسان په ذمه لازم وګرځیدو. نو کو چرته پوره نه کړو نو بیا به د دغه روزه د دغه نفل عبادت د دې قضایی به خامخا راګرځي. نو په دې صورت کې دا نفل روزه چې د کومه ماته کړه د عذر په وجه یا بغیر د عذر نه، نو د دې قضایی به راګرځي. البته کفاره پې نشته. کفاره دا صرف اور صرف د رمضان د روزو سره خاص ده، چې کله انسان د رمضان د روزې په حالت کې قصدن عمدن خوراکو کې یا اسکاکو کې یا د کوروالی د بیبي سره کوروالی وکړي، جما وکړي، نو په دې صورتونو کې د باندې قضا او کفاره دواړه لازم دي. نفلی روزو کې چې کله شروع شي او بیا ماته کړې شوه نو صرف قضا شته، کفاره پې نشته. والسلام.